ځینې ملګرو راته وویل چې مفتي صاحب د اختر کې خلک یو غټ بدعت دا کوي او غټ بدعت کوي چې چا کې مړی وشي او د هغې میاشتې کېږي 2-3 میاشتې کېږي 4 میاشتې نو خلک چې دی دا ورځي او دعاګانې ورته بې کوي په اختر کې په هغوی باندې د اختر چې دی غم کي او هغه د مړي یاد ورته بیا راتازه کي او خفګان ورته بیا راتازه کي. یاد ساتئ کله چې یو مسلمان وفات شي نو 3 ورځو پورې د هغه دعا ته ورتګ چې دی دا ښه دی مستحب طریقه ده تعزیت به ورته کي. د 3 ورځو نه وروسته هم ورتلی شي خو چې ته کلي کې نه وي او یا د مړي هغه وارثان هغوی په کلي کې نه 3 ورځو نه وروسته هم ورتلی شي. خو که یو ځل ورلی دویم ځل فقهاو لیکلي دا تا مکروه عمل وکړه. مطلب د یو ځل ورلی او د مړي تعزیت پې وکړه دوباره ورتلل دا د ګناه کار دی د ثواب کار نه دی. او بیا چې ځای کې چې اختر راشي او 4-5 میاشتې شوي او هغوی هم کټونه اچولي د مړي وارثانو او ته ورشي او د مړي بیا دعاګانې کړي او بیا لکه هغوی کله چې مړی شوي او جړاګانې شي او رسول الله وسلم فرمایي د عبدالله بن مسعود رضی نه روایت دی چې رسول الله وسلم فرمایي چې لیس منا هغه خلک زمون نه نه دي من شق الجیوب چا چې ګریوانونه وشکول وضرب الخدود او خپل اننګي په څپېړو وی د خپلو مړو په سره د خفګان د وجې نه ودعا بدعوة الجاهلیه او د جاهلیت د وخت خبرې کوي دا خلک زمونږ نه نه دي. نو دوی بیا د اختر په ورځ باندې جړاګانې شروع کړي او خفګانونه چې زمونږ پلار مړ شوی 4 میاشتې وروسته مخکې او 2 میاشتې مخکې دا د ګناه کار دی. یاد ساتئ رسول الله وسلم فرمایي روایت ته د زینب دا د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه لور وه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها هم لور وه. دا فرمایي چې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د رسول الله وسلم بیبي خبره شوه چې پلار یې په شام کې وفات شوی ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د دې د 3 ورځو نه وروسته داسې وکړه چې زعفران یې راواغېستل د زیړ رنګ خوشبو ده په دې خپلو لیچو پورې ومږل لاسونو پورې او د خپل مخ پورې او خلکو ته وایي چې واورئ زمانه ده زما ډول او سینګار ته څه ضرورت نشته دی خو تاسو ته د رسول الله وسلم یو حدیث بیانوم چې رسول الله وسلم فرمایلی دي چې هیڅ قسمه زنانه او سړي ته دا جایز نه دي چې د 3 ورځو نه زیات خفګان د خپل پلار پسې د خپلې مور پسې د خپلې خور پسې د خپلې زوی پسې د خپلې لور پسې د خپلې ښځې پسې وکړي دا به ګناهګاری خفګان دا که ستا زړه کې کوم دغه سره درد دی پروا نه کوي خو ظاهري ترک زینت به نه کوي زینت به د هغې دپاره نه پرېږدي نور خفګان په زړه کې چې کم دی خو به در سرې هغې کې ګناه نشته خو ته به داسې نه کوې چې زړې کپړې 3 ورځو نه وروسته ومچې که زنانۍ نو سرخي پوډر نه لګي دغه رنګې بنګړي نه اچې والۍ نه اچې لمبا نه کې ولې زما پلار مړ شوی زما نیا مړه شوې زما خور مړه شوې. البته ام حبیبه رضی الله عنها فرمایي الا هغه ښځه چې د هغې خاوند وفات شو رسول الله وسلم فرمایي 4 میاشتې او 10 ورځې خفګان به پسې دغه ښځه کوي. نو د مړو کورونو ته په اختر کې مه ورځئ که ورځئ د مبارکۍ دپاره ورشئ لکه عام خپلوانو کره چې ځئ او د مړي دعا ته مه ورځئ دا بدعت دی دا د ګناه کار دی دا فقهاو لیکلي د حدیثو نه ثابته خبره ده. والسلام.